نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون خامخابم امتحان الاستاذ پیشی د یری بانی دولګي په نقصان د مالونو نفسونو میو بانی خوشخبری ورکا صابرانو ته صابرانه کسان دي چې کله دوی ته سمو مصیبت ورسیږي نو وایي دوی چې بشکم د الله یو او خامخامو د الله ته واپس کیدونکو سورۃ بقره آیت نمبر 155 156 صبر او داغی فضیلت قرآن مجید کی صبر بار بار دلی ذکر کی تقریباً 9 ځله لسات ځله او مواضعو کې زی په زی باندې صبر راغلی دی کله د ایماندارو په صفاتو کې راغلی دی او کله د پیغمبرانو په صفاتو کې راغلی دی د صبر تلقین دی د دې وجنه صبر د ایمان نصف ته نصف الایمان او د دې مشهور خبره ده چې الایمان نصفین ایمان چې د دوه نیمه ده نیم نصف صبر او نصف شکر نیم صبر ده او نیم شکر ده د انسان په ژوندۍ کې به دوه خبرې راځي او یا خصوصي د مسلمان یا براحتونه راځي خوشحالی برازی صحت پا ملاویگی مال پا ملاویگی عزت پا ملاویگی نو بس دے بعد آگے شکریہ ادا کئی او یا برازی مصیبت بیماری بئی او غریبی بئی کل یو پریشانی او کل بل پریشانی بئی نو بیا بعد ادا کئی صبر بکئی دا دیو جنا جنت دیتا بیا صابران دی بیا شاکران دی جنت ته صابرانو شاکرانو د پاره جوړ او جهنم د بے صبر او د ناشکرو د پاره جوړ په جنت کې واخله کې چاوي صبر کړي او هغه شکر ایستلې اواز خلک خدا سي چاو خو بس خپل صبر نم شکر جوړي داسې نه کان ساجان تیر شوی دي چې پاوي باندې څومره مصیبت راشي فریاد نه کوي او بیا پاغیم شکریہ ده کہ الحمدللہ لکه حسن بصری رحم الله دغه شان نور بزرگانو دی بزرگ واقع نقل کوي چې هغه به دي جواهراتو کاروبارم کو نو ملغلره قیمتي ملغلره د اغانو کرانو خادمانو راغستی ده په یو کشته کې روان دي ناغه چې سبس کشته ورته شوی ده او د سمندر په غاړه کې او هیرو هغه ملغلره تی ورکه شو ډېر تلاش وکړ ډېر وخت له بیا نه مونږ شو نو دراله نو کرام نه لا مالک ته وای چیرې جی هغه ملغلره او قیمتي کم څه شی موږ راغسته واخو زموږ سمندر کې وګورل مو هډر کوشش وکړو خو بیا نه مونږ شو ناغه ورته جواب سي الحمدلله بیا وی لاړه کتلې ده کې ډېر قیمتي شی نو د ډېر مهنت نه بعد هغه بیا مونږ او بیا رااله بیا ورته وی چې رجی هغه ملغلره بیا مونږ شو قیمتي هیرو بیا مونږ شو ناغه ویل الحمدلله نا ویران چې جيبه خبره چې ورکه شو نو الحمدلله او چې بیا دې مونږ له الحمدلله نه اورته ویل چې ورکه شو الله را کړه مالو بس بیرته واغستو
صحت شته دی، عمر مشته دی، ژوندی یم، نور هر څه برابر دی، په دې شکر دی الحمدلله. و چې تاسو بیرته راله بیا موندله، بیرته راله الله راکړه، بیا الحمدلله، بیا شکریا ادا کوم. څه خلک داسې چې هغه کله مصیبت راشي، پریشانی راشي، بس هغه خولې نه سو باسي نه، خو صبر کوي، نه شکایت کوي، نه اعتراض کوي، نه سوي، نه جزا پزا کوي، بس صابر شي. او چې بیا کله د نعمت راشي، دته صحت راشي، مال راشي، دولت راشي، بل سره راشي، او پریشانی ختم شي، بس د صبر شکر وباسي الحمدلله. د دې نه خلکو صفت کړی الله تعالی. ایوب علیہ السلام مبارک وي چې صابر وګ، نعم العبد، ډیر ښه بنده وي. یو طرف ته نعمت او بل طرف ته بنده دی. الله چې چاته بنده وي کنه په زید صفت کې نه ډېر اوچت صفت دي. سبحان الذي اسرا بعبده. په سورۃ اسراء کې د نبی علیہ السلام لپاره رسول نه وي، نبی نه وي، عبد وي. سبحان الذي اسرا بعبده، زما بنده. عباد الرحمن، نو عباد الرحمن د الله بندگان دي. دا یو ډېر اوچت صفت دی چې الله تعالی ته بنده ومنلې، ته ما بنده شوې وسو. معنا دار تر بغاوت نه او د هر شیز نه پاکي. نو د ایوب علیہ السلام په باره کې قرآن وی نعم العبد، ډېر ښه بنده و. ولی صابر و، صبر یې کو، ډېر ثابت قدم انسانو. نو په دې وجه باندې ایمان چې کوم دین سره نصفانه، نصف صبر و نصف شکر، نیم صبر دی نیم شکر دی. صبر عربی زبان کې د لفظ معنا دا حبس، حبس النفس، خپل ځان را ټینګول. د دې ونه چې کله یو مارغا یا سناور سره وتړي کنه، ناغه ته مصبوره وي د ذبح د پاره، د علالولو د پاره. او کله چې انسان د مرګ د پاره وتړل شي، ناغه ته صبر وي. صبر بندې کو وېتړو. لکه وایي چې حجاج ابن یوسف هغه مولا علی قاری نقل کوي مرقات کې شپږ شلي زره کسان 1,20,000 کسان صبر وجلي. صبر معنا داري تړلې شوی، تړلې شوی وجلي دي. نو صبر عربی زبان کې بندول. صبر تم صبر زکوي چې خپل نفس په تقابو کې را تړې به، بندې به، کله په نیکو باندې، کله د بدونه، او کله په مصیبت کې. په نیکو باندې به تړې، د بدونه به تړې، او پس مصیبتونو پریشانو کې به هم را تړې، حوصله به ولور کې. نو د دې ونه صبر درې قسم دي: الصبر على طاعت الله، صبر على الطاعات، په نیکو باندې ثابت قدم اوسېدل. دویم الصبر عن معصیت الله، الصبر عن المعاصی، د ګناهونو ځان ساتل. او درېمن صبر چې دی هغه صبر په مصائب ورته وي، او صبر علی اقدار الله تعالی المؤلمه، د تقدیر مطابق چې تاسو ته تکلیف ملاويږي، نو هغه د صبر په مصائب وي، او مصیبتونو کې چې کومه سړی ته داسې شي. لہذا درې قسم صبرونه. الصبر علی الطاعات نمبر 1 دا په درې قسمه دی. یو صبر دی په نیکو باندې ثابت قدم، صبر قبل فعل الطاعات. د هر عمل نه مخکې صبر کول په دې خبره باندې چې دا خالص لله بالله کومه، خپل ځان په دې باندې را بند کې او راټینګ کې چې په دې کې ریاکاری نشته، په دې کې دکلاوه نشته، په دې کې د انسان د خوشحالي خبره نه کومه، د الله د خوشحالي خبره کوم. نو په نیکو باندې صبر چې دی داغه اولنې قسم داري چې د ودریدونه د طاعت نه د نیکو نه مخکې ستانیت برابرۍ، ستانیت د ریاکاری نه او د دکلاوي نه او د هر څه نه جو چې خپل عمل معلومه چې زه ریاکار یم کنه ما. نو چې ته په جمعات کې څنګه مونږ کې او دغه شانتي مونږ ته تش دن په یو کمره کې په یو کوټه کې چې انسان در باندې نظر نه لګي، نو ته بیا پوه شې چې ریاکار نه ما. خو که پرز کته جمعات کې یو شانتي مونږ کې چې خلګي او بیا چې کله ځال شي بیا بل شانتي مونږ کې ته پوه شې ته ریاکارې. ځکه چې تا ته وسیب الله ګوري او د بندګانو د نظر نه چې کنه ته پناه ته یو شانتي مونږ کې، او چې کله انسانانو په نظر کې
نو ته بل شان دې مونځ کې معلومه ده چې ستا په زړه کې او په نیت کې څه فتورت دی او څه کمې زیاتې دی پکې ته ریاکار یې. لہذا صبر علی الطاعات کې په نیکو ثابت قدم اوسېدل دا اوچت صبر دی، بلکې واجب دا ټول اوچت صبر دی. نیکی همیشه کول دا اوچت صبر دی. د دې اولنې قسم دار چې صبر کې نو اخلاص نیت په کې لله بالله به کې ریاکار ونه. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو باندې یریږم د شرک اصغر نه یریږم. شرک اصغر څه شی دی؟ هر څه د مخلوق لپاره کول، هر څه د مخلوق لپاره کول، خالق پکې نه. چې خلک خوشاله شي، انسانان خوشاله شي، انسانانو ته خسړې وي، نو دا صبر نه ده. دویم قسم دی صبر په اسناء اداء طاعت. چوستی عمل شروع کو، نیک عمل دې شروع کو، نو بیا د دې د ارکان او د دې د واجبات او د دې سننو په صحیح طریقه باندې رکوع، سجدا، جلسه، قومه دا بکې ځان به نه خلاصي. دې څه باندې چې لکه بس ځان اخلاص کوم لګا د روزي د تراویح چې دا ختم نه. د روزو په تراویح کې په اسناء کې چې کوم دې په مینس کې صبر نه وي، دا صبر د طاعت نه لري، د تراویح فائدہ نشته. جمعات ملاتم ځان خلاصي، سورۃ فاتحه په یو صابانی وي، سورۃ هم په یو صابانی وي، اتم ځان خلاصي، او ورته مقتدیان چې کوم دي هغه ځان خلاصي، دوه دي ځان څخه ځان خلاصي. نو دې د سوال کېږي دا په اسنا په مې د عبادت کې صبر بده کې نشته. یاره کله به خلاصيږم، لکه بعضي خلک یې کنه هغه دا وظایف دي پیغمبر چې کوم وظایف خود لري تاسو پته را هغه چرته دومره نشته 41000 مرتبه او 200 مرتبه پلان کې شوی وای. د سورۃ اخلاص په ټولو سوراتونو کې د سورۃ اخلاص په اړه کې داغه فضیلت ته ټولو سوراتونو اوچته. سورۃ فاتحه، سورۃ اخلاص، معوذتین د دې مقدار فضیلت په حدیث صحیحو کې د بل هیڅ سورۃ نشته. د سورۃ اخلاص په اړه کې هم د لسو زلو ویلو نه برج کوم دی پاکي صحیح حدیث نشته چې د ورځې لزله سورۃ اخلاص وایا. پیغمبر دې حکم چرته نه کړی چې هغه انسان هغه مسلمان هغه نشي کولای دغه طاقت نه بالاتري. او پیر صاحب چې کومه هغه لار شي او ته هغه سوره وایا، سورۃ واقعه د ورځې 200 ځله وایا، سورۃ بقره د ورځې 40 ځله وایا. الک الله دې ورنال کدا 15 قران شو دا دی ویل شي. آیت الکرسی د ورځې 41 مرتبه وایا، دا په خشینه بیا به پیریان تابع کې او بیا به خر تابع کې او بیا به سپی تابع کې. ها ډوړې وته راچو چې سپی به تابع بوس ودا جو یو خرب دي تابع. دا تا د جوړې دي داسي وظایف نشته. مې ته وظیفه وخه خزي ته وخه خصوصي تور باندې سړي خدمت تکړه نه دي خو خزي. یره چې ماته چا ویل دي چې دا 200 رکعات نه پل وکي او بیا به کوم دین دومره زره سورې پلان کوي. نو شروع وکي لګیای غریبه یا الله وکله به ختميږي، قسم په خله نه وي نه پزله کې وي وای کله به خلاصيږي. نو په قلار کینا 2 رکعات نه پل وکا د صلات حاجت 2 رکعات نه پل وکا او بیا د خپل وس مطابق چې څومره درود ویل شي دومره درود وایا، او چې څومره د الله ذکر کول شي دومره ذکر وکا، او چې کومه صورت ویل شي پاسانه وای بیا الله ته دعا وکي یا الله زما د پلان کې کار وکا. شرعن روانه ده الله دې له وکي برابر بشي. خو چې کله ته شروع وکي کنه دومره زله نه غنه کیږي ست پاتې شي یا سره ونه شي یا پکې ست پریدي. نو دویم نمبر صبر ده. الصبر باسناء اداء الطاعه چې نیکی خو دې شروع کړې اخلاص ته ټیک ته نیت ته برابر ده، لیکن په دې مینس کې چې کله به اخلاصيږي ارکان نه برابرې، شرایط نه برابرې، او سره راغی او د سیم کړه ده صحیح الله اکبر موي په مانځو درې جلسه نه شته، قوم نشته، پای کې تمانینه نشته، بس زر زر دز خبره ختم. کم شي چې اهم دی هغه کې نه کوي. پر رکوع سجدا جلسه قومه کې چې کوم اطمینان پکار دی هغه کې نه کوي. په تلاوت کې زور ولګي. رکعات کې کوم ډېر لوی صورت وي او بعضی چې کوم د ریل ګاډي په شان دی به کې आवाज کوي، تاسو هغه معلوم دي چې راکاږي الفاظ کنه. نو زه پوری خان په خوانه ریل ګاډي درګي کې وجمګو نو ریل ګاډي باران وونه چې بس خاکوټ کې به ونه بیلا درګي ته چې کوم را ورسې دوارندو ما غارن راکاږي. نو سړی و چې بس کلمی دی راځي خو نه کله کله سیده ساده قران وایا او قاری سے به تجوید په کوه خیر د الفاظ صحیح وایا دي راخ کو ډېر مکو. نو دې به زور دغه لور کې بیا جلسه او قومه او رکوع سجده بدلینه بیا خبر نه. نو دا چې عبادت کې نه په اسناء او عبادت دی عبادت په مینس کې به صبر کې دویم صبر دا شو فتوعات. دریم صبر بعد اداء الطاعه.
په روژه کې خو تندر سهار ماښام نه تلاوتونه کوي خو چې روژه ختمه شي نه به تلاوت ختم نه ته صابره نه صبر او طاعت تا کې نشته روژه خو دا د ټریننګ میاشت ده نهره به څنګه تیرې او تنده به څنګه تیرې او بیا به تکلیف څنګه برداشت کې او عبادت په څنګه جاری ساتي او څومره عبادت پکې دا ټول دا ستا یو ټریننګ کېږي په دې کې په میاشت کې په یولسو میاشتو کې چې کومه دی نو تا زندګي تیرې نو دا یو میاشت تا لپاره ټریننګ دی نو اوس دې څه وکړي چې کله خپله وظیفه ختم شي نو بیا اکثر یاره جي تاسو مونږ ته یې وظیفه ښودلې خو زما نه کاغذ ورک شوی دی الله دې ورسره تا ورکوي دا وظیفې د کاغذ ورکولو دپاره دا خو به څه کې نو هغه خپل غرض چې څه نه څه پوره شي بس بیا چې دی نو مثال د ماشومې دا ماشومان نه که نه دا ډېر غرض دي دوی ته چې د روپۍ ورکړه که نه خوا ته به دې ګرځي را ګرځي خو چې کله دې ولا 15 روپۍ 20 روپۍ ورکړه بیا دې په خوا نه راځي په خوا دې نه راځي دغه شان دي ښځې هم دي دا به د خاوند نه چاپېره تاویږي خو چې کله هغه څه پکاري که نه واخلي چې بس بیا تا ته ګوري نه نو دا ته خو غرضي شوې بیا چېرې تا اوسه پورې نیکي کوله د یو غرض دپاره اوسه نیکې مقصد ته ملاو شو چې تاسو غوښتل ملاو شو د هغې نه پس نیکي نه کوي لہذا درې قسم صبر په طاعاتو کې یو هغه دی چې په اول سر کې به صبر کوي نیت پرې ټیک وي اخلاص پرې ټیک وي هر څه به دې برابر وي دویم چې کله بیا عبادت کوي نو په منځ کې به ځان د عبادت نه خلاصوي نه ارکان او شرایط او آداب او د هر څه به برابر وي دریم نمبر چې کله تر نیکۍ نه فارغ شي نو د هغې نه وروسته به بیا د نیکۍ سوچ کوي د دې وجې نه چې یو سړی دی او هغه مونځ کړی دی او په انتظار الصلات باندې دی نو دې ته مرابط ویل کېږي دا داسې دی لکه چې د دشمن مقابلې ته ولاړ چوکیداري کوي د شیطان مقابلې ته ولاړ چوکیداري کوي دا درې اقسام چې صبر له طاعت کوي دویم نمبر دی هغې ته وایي صبر عن المعاصي معصیت د ګناه نه ځان ساته دا هم ډېر لوی صبر دی دا هم 2 قسمه دی یو صبر کې النظر فی العاقبة سوء المصير ته چې لکه صبر کوم د دې ګناه نه چوري که دا ګناه وکم د انجام په اعتبار سره به زما ډېره بده نتیجه دې ګناه په وجه باندې به جهنم ته ځم د دې ګناه په وجه باندې ما ته به عذاب قبر ملاویږي دې ګناه په وجه باندې به زه ذلیل شم زه به رسوا شم نو ډېره معصیات او ګناهونه نه ځان ساتي هغه مسله یې که نه چې بیا الله ورته مخې ته هېڅ څوک بیا نه چې عمر فاروق رضی الله عنه د شپې ګرځي او د مور او د لور بحث دی نو مور لور ته وایي چې لور په دې شودو کې اوبه واچوه چې لږې زیاتې شي نو هغه ورته وایي تا ته پته نشته دی تاسو په دې نقطه هم ځان پوه کوئ چې یاره د دې څه مطلب دی چې تا ته پته نشته دی چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله حکم کړی دی چې اوس اوبه کویان چې کوم ډېر دی اوس په شودو کې اوبه ماچوئ د دې نه مخکې نه دا خبره معلومه شوه چې پخوا نه اوبه کمې وي او شوده زیات و نو په شودو کې اوبه اچول دا ملاوټ نه و دا عیب نه و بلکې د څکلو دپاره اوبه اچول پکې څه ضروري و نو خوږې اوبه به ډېرې کمې ملاوېدې د ډېرې لرې نه به چې خوږې اوبه راوړې نو ځکه دا خبره دلته وکړه چې امیر المؤمنین منع کړله دې مطلب دا دی چې مخکې کومه پکې اچولې اوبه نو هغه ټیک وې اوس اوبه چې دی نو زیاتې دي خوږې اوبه ملاوېږي لهذا په شودو کې به اوبه نه اچې نو هغه ورته وایي چې امیر المؤمنین د زبرګي د کوم ځای نه راغی اوس امیر المؤمنین تاسو یې نه امیر المؤمنین کم دی هغه ځان له چې په خپل کور کې ودی خو دا ورته پته نه وه چې پاکستان صدر وزیر اعظم دی چې وده وی پاکستان صدر وزیر اعظم دی چې په 10-12 بجې به پاسي هغه امیر المؤمنین د شپه ورځ چې کومه دی نو یخ دی او ګرځي هغه د شپې هم ګرځېدو اچھا نه یریدو نه د الله نه یریدو ته به اوس وایي چې اوس خطره ډېره اوس خو سر نه خطره نشته اوس خو تاسو ټول یهودو جنټان یې تاسو څه خطره ده اوس تاسو هېڅ خطره نشته خطره خو هغې ته و چې یهودو دشمنو د عیسایانو دشمنو د شیطان دشمنو د مجوسو دشمنو ټوله معاشره د منافقانو چې څومره وه نو هغې دشمنه وه خطره خو هغه ته وه په دنیا کې د ټوله زیات خطرې چې دا خو ځینو هر مسلمان خلیفه ته خطره وه لیکن ځینې داسې و چې هغوی ته ډېره خطره وه لکه عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته ټوله زیاته خطره وه ټول یهود دشمنانو او دغه نظریه او سوچ د صلاح الدین ایوبي هم و کومه نظریه او سوچ د عمر فاروق و چې هغه ویل چې دنیا نه یهود ختمول پکار دي
دا دنیا ورانکاری خلق دی، دنیا چې ورانه کړی دی، یهود ورانه کړی دا، نظریه تبا کړی دي چې څومره يهوديان دي، نظریه چې څومره جوړي په دنیا کې دا يهود جوړ کړی دي، ځکه علم خور سره زیات دی. ایسایان سره حسین علم نشته، هغه پلتو خان دي، دي پیران دي، ملنګان دي، صوفیان دي، صوفیانو ګوپیانو سره علم نه، علم خو د يهود سره ور سره د دې نظریات او نظریه داغه جوړ کړی دي. کارل مارکس يهودي، لینن يهودي، ستالین يهودي، څومره چې د سوشلیزم، کمیونیزم او د کمی نظامونو مشر دی هغه يهودي دی. ایجاد د نظریه چې کومه ده چا کړ يهودو کړی دی، ځکه يهود ساينسدانان يهود دي. څومره چې ګوره غټ آرامي توپ دا په دوی کې ولې چې علم ورسره زیات خو د معاشرې د لپاره ناسور دی. او دغه يهودو چې پیدا کړی دي هغه د معاشرې لپاره ناسور دي، لکه خوارج او معتزله او اسماعیلیه او د ټول چې روافض د يهودو پیدا کړی دي. عیسایان نه پیدا کړی، يهودو پیدا کړی. دا فرقې د يهودو پیدا کړی دي. ستا په دې مذهب کې دا بدعات او رسومات دا چې راغلي دي، نو د دې چې څومره مشران دي او بدعتيان دي دا وی نگرانی چا کړی دی؟ يهودو کړی دی. نو عمر فاروق رضی الله عنه د يهود ختمول پکار دي، نو هغه دشمنو. او صلاح الدین ایوبی به ویلو عیسایان يهودي غون چې کوم ختمول پکار دي، مسلمانانو د حکومت سرحد نشته لري، لیکن هغه خو دې چنه نه ریدل، هم دغه شان دي ګرځیدل. دوی ریږي مړ شو، تاسو څوک سره تاسو باندې څو تندر لګي جمله کې تاسو کې ټول په یو ورځ باندې دا ټول مړ شي کنه. د اسلامي سربراهان چې دا څومره دي دا ټول مړ شي، قسم نه زما خلک چې دي اسلامي دنیا ته ډېر خوشحالي ملو شي چې دې جنټان نخلا شو. چې دې سړی خوراشي کنه به قسم سړی نور خو چا باندې لاس دی کنه، بس هغه دا وی سړی دی. یار قادینت پرچار کوي، د پرویزیت پرچار کوي، دا اهمیت ښکار شي استا د زړه د راز چې کومه ده پر جبه ښکار کیږي. حب القلب يظهر باليد، وې د زړه مینه په لاس په ښکار کیږي، دا پر جبه باندې یو ځل ښکار شي. حمایت کوي دا نه کوي، حمایت تاسو نه ګوري څومره حمایتونه روان دي، دا غراض دی. ناغول چې عمر فاروق چرته دی، هغه ورته چې عمر فاروق نشته، نو هغه کوم رب چې هر صحیح نه او داغه نه پناه نشته، نه خوشته کنه، هغه خوشته کنه. دې ته ویل کېږي صبر عن المعاصي. هیڅ څوک نه خپل انجام ته ګوري چې هغه انجام می بد دی، جهنم دی، عذاب دی، قهر دی، ذلت دی، رسوایی ده. او هغه جنې عمر فاروق رضی الله عنه خپل زوی واغستله عاصم له، او د عاصم نه پیدا شو یو لور فاطمه، او دا غي نکاح شو د عبدالعزيز سره، او دا غي نه پیدا شو عمر ابن عبدالعزيز، یعنی خلیفہ خامس عمر ابن عبدالعزيز عادي پیدا شو. نو دویم نمبر معصیاتو کی صبر کول اولنی خبردار جستان نظری په انجام باندې چې الله خو مینی کنه، کنور څوک مینی او کنه مینی، خو الله خو مینی. او کفرز کړه ته څوک کوی چې الله نه حیا وکا، نو بس دی یو د ما ګناه پری دی. دا دویم نمبر. اما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هلکه حیا وکا، د الله نه ویریږه، خوف وکا، ولی ظلم کې، ولی زیاته کې، ولی ګناه کې، بس دی یو دم چې دین څه منی شي. نو دویم نمبر دا شو په معصیاتو کې دا اول نه منی شي. دا چې کله ته ګناه طرف روان شي یو دم تا ته دا ذهن وای، نفس وای، تا ته زړه وای، تا ته قرین الملک چې کوم فرشته دا غدر ته وای چې لکه مکوا الله نه ویریږه، حیا وکا. او یار ته په معاشره کې څوک دسی وای، لکه دا مقررین حضرات چې لګي ته وای چې لکه حیا وکي، لکه د الله نه حیا وکي، نو دا معصیت نظام ساتلی په دویمه درجه کې. دریم نمبر چې کوم ته مونږ مصیبت وایو صبر ورته وایو، ناغه صبر دی په مصائب، د الله په تقدیر باندې، د الله په فیصله باندې ترازی. بس بیماری رااله، مصیبت راغې، پریشانی رااله، تا جبه بند را شکایت نه کې، ستا لاس بندې ځان را شوکې نه، ګریوان شلې نه، ستا سوچ او فکر چې کوم دی هغه بندې صابره دی، پاکي غلط سوچونه نه راوړي. خو په صبر په مصائب کې دا خبره دی، دا پاول ټیم کې، پاول وحالت کې
لکه اوس پرز کې انسان ته مصیبت راغی او دی انا لله و انا الیه راجعون نو دې صد او صابر دی او کله نه رسته سجدا فضل کول نو ګناګار دی بیا او که په اول وخت کې دی اوس په چغو شروع وکي ورسته بیا د توبې وباسي نو دی د لوی ثواب نه محروم شو ځکه صبر د دې ثواب چې کوم انسانانو سره نشته پیریانو سره نشته پرشتو سره دغه اندازه نشته ځکه خوای چې الله تعالی د صبر ثواب بدل په خپل ورکړي لکه روزي مبارک راځي چې روزه زما د پاره د وانه اجزي به زبه بدل ورکوم ولی ځکه روزي د صبر وي الصوم صبر روزه صبر ده وانما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب او صابران ته الله اجر ورکړي به حساب به کتابه وردا په اول وخت کې لکه بډای بینا سره قبر سره زوی مړ جاړي نبی علیہ السلام پر راغی او چراغ ورته وای چې به صبر کوا دا خدای الله په فیصله ده دا الله په فیصله او تقدیر او قضا باندې به رضا اشاره کې په دې صبر کوا هغه ورته سزا زمانه پسند شه دا مصیبت پتا نه راغله ځکه دا خبرې کې خو چې کله نبی علیہ السلام لاړو بډای زم تشکو نو څوک راغی ورته ویل چې دا کم کس تاسو سره خبر او کته او به جندو نو چې نه ودا خو نبی علیہ السلام بډای دا ځکه نه رامن نکړي چراغ نو چې دروازې ترالم په دروازه باندې چوکیداران او دروانچیان نو دنه جوړلما نبی علیہ السلام ناسه موت د الله رسول ما په جندل نه رسول الله ته جواب کړه صبر عند صدمه الاولى تا د دې ثواب نه ځان محروم کړل صبر چې کوم دی د صدمه په اول وخت کې دی د مصیبت او د پریشانی په اول وخت کې دی کله چې په اول وخت کې تاسو صبر وکړو ان لله و انا الیه راجعون دې مطلب دا دی د الله په فیصله راضیم او دا په تقدیر کې لیکوا دا زما د پاره راغلی ده بس او که زما په اسباب او ذرایع په استعمال کې څه چل ور شوی نه یبا خو زه د الله په فیصله راضیم او دا زما د پاره دی ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب دا هر څه لیکتي په تقدیر کې لیکته او دا یو خبره پکې ده چې بعضی خبرې بداسي وي چې به تاسو ته زور راوستي وي تابع اسباب او ذرایع صحیح استعمال کړی دی او بعضی بداسي وي چې هغه کې به اسباب او ذرایع او د شرایط او شرط نه وي هغه تقدیر مبرم یا بخامه خارزي لیکن بعضی خبرې داسي چې هغه کې وی لکه فرض کې وسړی دی دا مرګ نه دی مرګ شپېته کاله ژوندۍ او د شپېته کال نه پس مرګ په پلان کې وخت پلان کې سکند پلان کې منټ دالی کله شوی دي دا اٹل لی لیکن اسباب د مرګ چې کوم دي نو دا سړي اٹل لدی اسباب د مرګ دی ولا کېدل ځان الله تعالی به سي ملکي دا خپل سوچ او فکر او هر څه غلط استعمال کوي خودکشي وکړه نو ته چې لکه دا خو الله یې فیصله کړی الله یې فیصله د مرګ کړی د خودکشي نه د کړی د غلط اسباب استعمال کړي به ملکي دی په د قضیه به ولاړ دی د خودکشي نه کولای دی په دغه ټیم ملکي دی د ټیم پرو په خودکشي باندې د خپل عمر کم کړی نه دی او د خودکشي په انتظار باندې خودکشي نه کومه نه خپل عمر زیات کړی نه دی سبب غلط استعمال کو د دې وجه چې گاڑی والے چې ډرایوینګ کې روان دی بس 10 سړی وو او بیا چې راشي کې یاره جی بس خدا خو په تقدیر کې لیکو سټرینګ استاد تا سټرینګ غلط استعمال کړی دی ځکه قتل خطا دی دا تبدیت ورکه تا صحیح ډرایوینګ کوله احتیاط کوله هر طرف ته کتل دا څه باندې کې دی نور دا مرګ د خپل ټیم دی دا به کېده په دغه ځکه کې بولاړ ستا غاړه بنوي دی مړ کېده دا څوک د پیغمبر وي هر انسان هر معصوم چې دنیا ته راځي نو د دره پر یو کم سل اسباب د مرګ چې کنه الله جی کوي پاکي شهادت ته پاکي خودکشي ده پاکي د هر څه دي تعالی عقل او شعور درکړل چې په دې کې کومه صحیح طریقه استعمال کا او ستا سبب غلط استعمال کو نو طالب سزا په دې غلط استعمال د اسباب باندې درکې نور ته په خپل ټیم ورکی خو چې کله اوس پتا باندې مرګ راغی ته پته ولګېدل چې مرګ راغی بس پلار مړ شو رور مړ شو زوی مړ شو لور مړ شو یا خاون مړ شو بل څوک دې مړ شو نو ته چې ان لله و انا الیه راجعون واقعي دا فیصله د الله د تقدیر کې لیکتي زو مړ کېږم دې به مړ کېږي دې مړ شو زم مړ شو مو چې صبر دی وکړه ته ډېر ثواب ملاويږي وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون خوش خبری ولا ورکه او ان عظم الجزاء ما عظم البلاء نبی علیہ السلام فرمایي چې لوی ثواب د لوی امتحان سره ملاويږي او دا برازي دا مصیبت ته امتحانات پرازي
واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې یاد ساته چې صبر دی وکړو الله به دې امداد وکړي، او چې مصیبت ته باندې راغی او صبر دی وکړو مصیبت په دې الله ختم کړي، او چې مشکل لا باندې راغی تنگ دستی رااله او صبر دی وکړو الله به باندې یسر راولي، اسانتیا به راولي. او کتابه صبر وکړه نو دا امتحان نه محروم شوي، اولاد د الله تعالی په نظر کې چې دنه څه شي مغضوب انسان شي، بیکار انسان شي. اصل مسلم دارا چې ډېر مصیبتونه دا به پیغمبرانو باندې پریشانیانی راځي، ډېر مصیبتونه د امت ته طرف. د دې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په اهل رساله کې لیکي العبودیه بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. او چې په انسان کې صبر او یقین وي کنه نو دې په دین کې به امام دی، اگر کدی په کور کې یوازې دی کنه خو دې به امام دی، دې پېښوا دی، یو عظیم انسان دی. او دې په ملکوت السماوات کې د اسمانونو د زمکې په دې مخلوقاتو کې دی یو قدرمن انسان دی، خو چې د یقین برابر او د صبر برابر دی. دا نه چې کله مصیبت راشي بس بیا دې چې چغي وباسي ګریوان مشله ورسګي، لکه خصوصي زنانه یو طرف ته ذکرونه کوي تلاوتونه کوي او بس خانه د منځونو د نفلونو هیڅ یو شی نه قضا کوي، هیڅ یو شی تانه به تاسو کې اشراق سو کوم موضوعه او پلان کې او پلان کې او پلان کې، او چې کله مصیبت راشي نو بس بیا دا ډراره خيږي. بس دې نه پته ولګي چې دې عبادت ستاسو په دماغ او په ځل باندې اثر نه دی کړی، تر رسمي رواجی عبادت گزاره. کله رسمي او رواجی عبادت گزاره نه سره سترګونه به وخت تلې خو ته صابر وي. نبی علیہ السلام جڑا کړی ده د نبی علیہ السلام زوی ابراهیم رضی الله عنه وفات شو، او چې کله وفات شو نو په غي کې سره واغستو او د نبی علیہ السلام د سترګونو وخت روان شو. خو لیکن څه ویلا چې ان لله بس الله چې سکړی دي کنه او بالکل ټیکې کړی و ان الیه راجعون، او د الله په فیصله باندې زه راضی یم، موږ به صبر کوو، نور صحیح سم نشته. نو د سترګونو وخت روان دي. معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله تاسو جاړ سترګونو وخت ځای لاو کنه، دا خو د ایمان نه خده سترګونو وخت تل دا خو د ایمان نه جاړي بخامه خسرو کې دی وخت نه راځي په خپل ایمان ویریږي، بیماری در باندې نه راځي ته په خپل عقیده ویریږي منافق. او چې په دې مصیبتونو پریشانو د صاحب سترګو کې لوندواله رانه شي اوخه بګرانه شي ته په خپل ایمان ویریږي، زړه دې کلکته. او د مؤمن زړه چې کوم دی دا کلک نه هغه ډېر نرمي وای دا خو ایمان دی. او دغه رنګ د زینب رضی الله تعالی عنها دا غي زوی یا لور چې کله نبی علیہ السلام نه راتلو خو بیا هغه ډېر خپه کېدل نو راغی ماشومه چې پغې کې واغستو هغه دا ساز زر زر چې کوم دینه سودا سي تلو راتلو روح ته وته. نبی علیہ السلام فرمایي دا ماشومه د روح ته څومره سخت شه دی د مرګ چې کوم دی ان للموت سکرات سخت شه دی. او بیا سترګو وخ روان شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته فرمایله او ته چاو دا جړه دا مسنونه جړه ده، دا خو ډېره ښه جړه ده، په دې خو ثواب لوي. او کم شي چې منه ده هغه دار شق الجيوب، خپل ګریوان شلول، خپل وختره شو کول، خپل مخ وهل، خپل ځان وهل، چغې استل. او به فرمایي دا جاهلیت خبرې زماده دی امت نه نوځي، دا جاهلیت دا کارونه دی امت نه نوځي. زګه چې بس دا چغې دی ځان وهي او ګریوان شلې او بے صبري کوي د لوی ثواب نه چې کنه څه شي دا محروم شي، د لوی ثواب نه دا د لوی قدر ده دا نه محروم شي. نو دا جاهلیت سری کارونه دي. نو په پیغمبرانو باندې ټول نه زیات چې کوم دي سره راځي امتحانات راځي مصیبتونه راځي. ولكن اوي وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله چې امامت او کمال ته انسان رسي په صبر او یقین باندې هغه د دې آیات کریمه ناغستل چې پیغمبران چې کوم دي هغه سو ډېر لوی صابرانو، لوی تکلیف لوی مصیبت ته رسیدل. نبی علیہ السلام تبو دومره سخت تبه و چې حذیفه رضی الله عنه فرمایي او نور عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې دا کمبل لپاسه یو روایت کې ډبل کمبل له دا غیر پاسه موږ لاس کې خودلو نو زموږ د لاس چې کوم دي سم وسوځېدو. نو یا رسول الله استاذ دا تبه ډېر زیاته ده، ول چاو زما ته ډېر زیاته ده، خو لیکن د دې ثواب هم ډېر زیات، زه په دې باندې صبر کوم، د دې بدلم تو چند دي څومره چې تکول شي
د الله نه بدانه غواړي چې الله ما صابره جوړ کې په ګناونو نه، خو چې مصیبت راغی نو یا الله د مصیبت راتلونه مو ساتي، خو کراغه نو یا الله ما صابره جوړ کې. خدای مخکې به صبر نه غواړي، مصیبت په نه غواړي، ځکه چې دومره ایمان او دومره مضبوطواله به ممکن نشته، دومره تکړه نه یو. خو کراشي نو بیا بستا سوي استاوه په دی باندې صبر استقامت پي د دې صبرې به کومه دې سکے اعلان نکي. نو الله تعالی دې مونږه پنې کو باندې ثابت قدم جوړ کړي او د ګناونو دې الله موږ وساتي او الله دې موږ مصیبتونو وساتي، خو کراشي الله دې په کې مصابران جوړ کړي. وما علی البلاغ.